بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة. نو مخکې سبق کې د مړی د زنکدن نمخ کې زنکدن نه بعد او بیا د غسل متعلق او بیا د جنازې متعلق احکامات شول. وسینه نه ده د مړی د دفن کولو مرحله ده. نه احکام دفن المیت نمړی د دفن کولو احکام. يسن ان يكون عمق القبر نصف قامة على الاقل فان زاد على نصف القامة كان افضل. وغره دا سنت دی چې دا قبر دی کنه دا د انسان د نیمه پورې دا جننه دا شي جوړ کړل شي څومره د انسان نیمه نامه پورې دونه کله نیم قامت نه سیوا شي یعنی کدی نور جوړ شي دا ډیره زیاته غوړه خبره ده. یسن سنت کړل شي دي ان يكون عمق القبر چې وی دا جوړواله د قبر نصف قامت د انسان د نیم بدن پورې قامت پورې على الاقل کم از کم. فان زاد على نصف القامه پس کله زیات شو په نیم قامت باندې نو کانه دا زیات دي دا زغه غوړه دي. والاولى او الاولى غوړه ده ان يجعل اللحد في القبر چې لحد وګرځول شي. ورته دوه قسمه قبرونه دي یو د شق ویل کېږي یو د لحد ویل کېږي. زبنګ دا چې کنه دا شق ته شق یعنی د سي د جوار غونډه کې دا چې کنه د شق ویل کېږي زبنګ دا قبرونه چې کوم دي دلته زموږ په دې کې دا زمکه چون کې نرمه ده نو چې دا د دې کې لحد نه وستل کېږي او بریخ کته علاقو کې لګره ملکړ نه کده چې کومه علاقې دي نو الته کې لحد وي. لحد څه مطلب چې د قبر چې کنه دا وکنه لستجمو دی بشانته او بیا خې طرف ته د ازمکه نه په دې ازمکه کې جنې تا خروخ کړی شي او هغه تاخ کې لګیدل شي د سیدا مړ جنې دا پای کې بیا د سکه خودل شي دغه ته لحد ویلېږي. پوښوي نو چې کله ازمکه نرمه نو الته کې لحد نه نشټینګي لکه زمونږ د دې کې ازمکه نرمه ده نو دا راغورځيږي نو بریګ نه برابرې. پوښوي دلته دا شق وي او سنت دا دي چې لحد خو چې زمکه کې نرمواله نو بیا پکار دي چې شق وشي نو زمونږ دا شقونه جوړول. الاولى غردا ان يجعل اللحد في القبر چې وګرځول شي لحد په قبر کې ولا يشق او شق دي نه کولېږي لکه زمونږ د قبرونو په شان دي الا اذا كانت الارض رخوه مگر که زمکه کې نرمواله جو بیا دې نه کولې شي نو د زموږ د زمکه نرم ده نو بدی کې دغه شق چې نه کولې. يوزع الميت في القبر من جهه القبلة مړه بګه خدلېږي په قبر کې د قبله طرف نه ان قبله طرف ته بولنه مخ ګرځولېږي. الذي يزع الميت في القبر يقول آیا کس مړه په قبر کې دین او بداوي بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم شروع کوم په نوم د الله او په دین د رسول الله صلی الله علیه وسلم. يوجه الميت في القبر نحو القبلة مخ په کولېږي د مړي په قبر کې قبله طرف ته علی جنب الایمن په خیر ډړه باندې یعنی مړه په خیر ډړه باندې قبله طرف ته بولم مخ کې. تحل عقد الكفن بعدما يوضع الميت في القبر. اول موږ ویلو ته کفن په باره کې چې کله مړی د کفن واچول چې نه د غوټه ورکړل شي چې کله مړی په قبر کې کې خدل شو د کفن غوټه چې دا کوم ورکړي وي لپاسه د سر نه لپاسه او د خونه د دیخوا نه هغه غوټه ته دا بوس پردل شي تحل وبس پردل شي. عقد الكفن د کفن غوټه بعد ما يوضع الميت في القبر رسول نه چې مړی کې خدل شي په کوم ځای کې يستر القبر عند وضع الميت فيه اذا كان الميت انثى اما اذا كان الميت ذكرا فلا يستر القبر. وای کچرتا مړی چې کنه دا په قبر کې خودو په وخت کې کچرتا مړی زنانو نو بیا بلکا پرده وکړل شي صادرونه مادرونه بدکل شي چې دغه نه څوک دا ویني او که سړیو نو بیا بګیره پردو لګول ته ضرورت نشته نه بیا په خپل باندې امدا بده. يستر القبر پټ کولېږي په قبر عند وضع الميت فيه په وخت کې خودلو د مړي بریږي اذا كان الميت انثى کله چې مړ جندا سوي زنانوي اما اذا كان الميت ذكرا کچر مړ جندا ناري نوي فلا يستر القبر نبي ابدا قبر جندا با پرده نه کولېږي ستر منه کولېږي. يسد القبر باللبن او القصب بعدما وضع الميت في اللحد او الشق. کله چې مړ په قبر کې او د شکل حد او کشق وي نو بیا په هغه باندې لپاسه کچا غټي یا بای باندې باڼسو دا بګدي لکه مونږ په دې کې به دا تبې ګو هغه غټه تبې پکې نو دا شان دی دا په لکه
یسد القبر باللبین بندول کیږي به دا قبر په کچا خاور په کچا خختو سره کچا خخت مطلب د لوټي چورته مونږ د لوټو نه دغه شي په غټه غټه د پخې ګټي چنده بګنی شي کې خو د پخې خخته د ور سره روان دي اویل قصب یا بګی نرکل لغه باڼست ویلې دا پکې دي بعد ما وزع المیت ورسن چې کې قبل شمړه فی اللحد په لحد او الشق یا بشق پوه شئ یکره مکروه کله شوی دي ان یسد القبر من الاجر چې بند کله شي دا قبر په خو خختو باندې اجر څه ته ویل کېږي پخې خخته یعنی کم چې په بټۍ کې پخې کله شي کنه لکه موږ چې اعتمار جوړو نو په دې باندې با دانه نه بکه لکه کچا خخته به پکې لګي ول خشب او لرګي به پکې هم لګدي باندې کې قوله چې عام لرګي نه کم د سیزل لرګي دام نشي کول الا اذا لم يوجد اللبن او القصب فلا كراهه مگر که کچا خختی یا نرکل دا باڼس نه ملاویدل نو بیا خو په سکرات نشته ها لپاس د قبر چې بندي دا ولکه لا حدی کنه نو بلې باندې لکه د لګي مړه بکې خو وي دا مړه دا دغه بده سي په دې باندې بخې خط ګټي چرنده منه لګي کچا خختی چرنده بکوله کې پټ پکې یا باغ تعالی لرګي چرنده پورته کړي زم په دې کې خو لکه یا په دغه باندې په پک دي او یا چرنده دا پک دي دا غټه تبې چرنده پک دي دغه دې لپاره ده نو خو زمکه دغه کنه د زمکه مسله ده دا ورقويږي ازمکه راقويږي نو راقويدو د وجه نه جنن نه په خول د بار بیا د بلاکونه جلد ده کوي يستحب مستحب دي ان يحسو كل واحد من الذين حصروا وجه هر یو واحد کسان چې کوم حاضر شوی دي دفنه دفنتا ثلاث عثيات من التراب بيديه جميعا وې دا ورکل شوی دي چې څومره کسان هم د دفن ته حاضر شوی دي نو چې هغه درې لپې چې نه په دې مړي باندې خاور واړي او کافر تفصیل ته جوړې دا او مسله ته جوړې ده نو بیا یو څو کسان خدمت وکړي نور دې په قدر کې او دا مستحب دي چې څومره کسان تللی دي او ټول باغ باندې درې لپې خاور واړي چې یقول فی الاول چې په اول نه پیر چې خاور اړي نو دې بدا وای منها خلقناکم چې دې خاور نه الله تعالی وي موږ تاسو پیدا کړی ويقول في الثانيه دویم برمان چاړن وای چې وفيها نعيدكم پدې کې موږ تاسو دوباره کو ومنها نخرجكم تارة نوخه په دریم ځل باندې بدوي دې خاور نه موږ تاسو راوبا سبل ځل نو چې یو پیر پیدا درې لپ واړو لشي ثم يحال التراب بیا با واړو لشي خاورې بیا ونور خاورې واړو لشي حتى يصدق قبره تدې پورې چې دا قبر د خاور باندې بند شي ويجعل كسنام البعير او دا قبر به وګرځول شي په شان د اوخ د قب ولا يجعل مربعا او مربع به نه ګرځي سلورګټه به نه ګرځي نو قبر سلورګټه نه کنه لپاسه دا چې دنده به کې سره وتل لا يحرم البناء على القبر لزينته وهي حرام دي عمارت جوړول په قبر باندې لزینت و تفاخر د لپاره د خپلوالي او د لپاره د فخر مطلب په دې قبر باندې لپاسه عمارت جوړول په دې قبر باندې لپاسه د څنګه مرمر لګول یا بل ماربل لګول د دې لپاره چې د خپل قری یا په دې باندې فخر کې نو دا جنت اوس که فخر دې نه کو او دغه چې نه د خاورې لکړتا وي دي او دا پوخ کو نو بیا لګه خپل زمګه کې دغه بیا په خول لري قدس نه و چې را غورځیدونو او لویدونو په مخه نو بیا هغه په خول او هغه باندې څنګه مرمر او د نور څو لګول نه جنگلي به هم نه لګي چې دې چاورته نقصان نه زو دغه بیا صحیح ده خو چې نه بیا نه لګي وکذا يكره البناء للاحکام او دغه رنګي د مضبوطوالي لپاره را جوړول بلې باندې آبادی کول دا مکروه دي ويكره الدفن في البيت مکروه دي دفن کول په کور کې لأن الدفن في البيت من خصائص الانبياء صلى الله عليه وسلم ځکه چې د مړي په کور کې خول د انبياء او خصوصیت ده يجوز دفن اكثر من واحد في قبر واحد عند ضرورته وای د په وخت د ضرورت کې په یو قبر کې ډیر مړي تندام کې خوده شي اذا دفن اكثر من واحد في قبر واحد کله چې د پنځ لشي د یو نه زیات کسان په یو قبر کې یستحب غوړه ده ان يفصل بين اثنين بالتراب چې دوه کسانو په منځ کې خاور تندا وچول شي مطلب یو کسته کې خو بیا په منځ کې خاور بیا بل بس ته زیاده موږ څه